أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. سورة بقرہ شروع ہوا. ابتدا کی صداقت د قرآنو، بیا اولنی ډله د هغې 15 صفتونه او د هغې اخري انجام، بیا ورپسې دویمه ډله چې هغه ښکاره کافر و ښکاره دشمن و، د هغې مختصر تعارف او اخري انجام، ورپسې درېیمه ډله وه د منافقانو چې هغې پټو ښکاره باندې ځان دوستان ښکاره کوي او پشیشه په پټه باندې زیلې ریبي، نو دغه دشمن د ده پیژندل ګراني. د دې وجې نه د هغې باندې پوره تفصیلي وکړو، 15 بد خصلتونه د هغې ذکر کړو. اوس دې ځای نه مثالونه پیش کوي، د ټولو خبرې وکړې، اوس مثال سره ښه وضاحت کوي. نو اولنی مثال دی منافقانو سره هم لګي، کافرانو سره هم لګي. مکې کافرانو سره اول په دې طریقې باندې به لګي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه کې راغی، قرآن کریم بیان کو، ایمان درس خلق لور کو، ایمان قرآن دارنگی اعمال صالحہ عملون شروع شو، نیک اعمال د پیغمبر نیک اعمالو سوچے مسلمان دل نو داغی نیک اعمالو دا په مثال درانا باندیو. نو داسې ولکه رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او وری بلکو خلکو ته رڼا جوړه کړه. کله چې رڼا شي یو سړی په ځنګل کې بیابان کې رڼا شي نو د غیر چاپیره د خطراتو نه سړی محفوظ شي، ولې چې سړی اخوا دېخوا څه چې هغه ایني مختلف قسم خطراتی، دشمن نه یره هم کیدی شي، حیوانات زناور د هغې نه هم کیدی شي، حشرات الارض دی مار لړم وغیرہ د هغې نه هم حفاظت په رڼا په ذریعه باندې کیږي. دغسې په کور کې سړی تکه توړه تیاری نو هېڅ پته نه لګي، خو چې رڼا شي سړی په یوه لار باندې روان دی او رڼا یي نو سړی په اسانه باندې رواني، تیاری نو کله سړی تندکونه خوري، کله خپې ټکیږي، کله دیوال له په ډچ باندې ورځي، خو چې رڼا وسره نو دی د دې څیزونو نه محفوظ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، غار حرا نه قرآن دا رڼا راوړه، دلته کې اعمال شروع شو،
خلق د خطراتو نه محفوظ شو. وس د خلکو له پکار داو چې راغلی وي او د دې ور د باقی ساتلو لپاره د دې ور پسې سوي مخکې کوله لپاسه په نور لرګي اخوده نو دا ور دا به باقی کدی عام طور باندې چې کله سره ور بلکی نو چې ور بلیږي رو هغه لرګي اوس وځي نو کله داسې شي چې مخې ته لرګي اوس وځي شاته دقه سي ور په راشي مرشي دقه سي پاتې شي. نو خلق یو دا کوي چې دا سوي رو وړاندې کوي. دویم دا کوي چې ور کله سوي کمیږي لرګي کمیږي نو نور لګ لرګي په نور دی د دې لپاره چې دا ور ختم نشي مړ نشي. دا عام طریقه دا لایک ګوري. نو د خلکو له پکار داوا چې یو خو ایمان راوړوي بل نیک اعمال کړوي او بل د دې ور یعنی د دې ور والو معاون جوړ شوی. ته چې کوم خبره کې نو پدې کې موږ ستاسو سره ملګری یو د ایمان خبره ده د قرآن خبره ده دې کې موږ ملګری یو دی دغه سونه کړه بلکې د دې په خلاف کې د دې ور د مړ کولو کوشش شروع کو چې دا ور په څه طریقې سره مړ شي. داغه وګت تفصیل له د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې ابتدا کې دی دا سوچ کاو مشورې کولې چې چلو کو د دې اصل کې لس ارکانو د شورا لس قبیله وي د هر قبیله نمائندگی پکې وا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قریش بنو هاشم بنو عبد المطلب دا د دې نیکو قصي وتوي نو هغه قصي یوځای جوړ کړو دار الندوه وتوي پدې کې بعد دی را چمکېدل خپل خبره به دل دکی کوله لکه څنګه چې زمونږ په دې علاقو کې حجرې بوي ډېرې بوي پای کې با مشر ناسو او خلک براتله خپل خبرې به وسه وړاندې کولې چې دغه سي حالات ماته دي زما ستعاون پکار دی دا کار مال کول پکار دی نو کار وکیدو هم دقه دار الندوه په دې کې خلک راجم شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف کې الله رب العزت داغه تذکرہ کوي اذ یمکروا بک الذین کفروا دغه خلقو دی چل ولیکاو تدبیر کاو سوچ او فکر کاو سی چلو کو لیقتلوک چتا قتل کی او یخرجوک یا تا اباسی او یثبتوک یا تا قید کی دیرا جمشیو نو یو قبیله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلوا نو د هغه نمائندگی پکې نه و دا نهار اغونډی شيری یو پدې کې شیطان راغله دو بوډا سړی په شکل باندې ناشتي دې چې کله کینو دا زموږ خپل مشوره ته پکې سکه پردیس سره په مشوره کې انول دام نه خو نقصان جوړیږي کله کله نقصان جوړ شي نو هغه به تاسو چې په کوم غم کې راجمشي په هغه غم کې زم راغلم وی خبره کینانو پدې کې خبره شروع شو اسی چلو کو
مشورے والا مشورہ اخلی نو سی چلو کو یو وے الکا اس چل بو کو چی جیل تے بے واچو قید بے کو قید بئی یہ بدغه سپروت بئی بہر من خلق بتی دمیو نو دغه سی چې خبره مخه ته میدان تر اور زولې شي نو هر یو سره او بس دغه خدا موږ هم د جرګو کې جرګي دي مشورې دي مشوره کې سره ناسي یو وی سی چلو کو ویا د چل کول غواړي ابل هم دغه خبر زمام دغه مشوره ده ابل زمام دغه مشوره ده دغه ختم ټول دا خبرو کړه قتل قید کول غواړي بوډاله چې خبر راو رسیدا بوډاوي چې تاسو یې قید کړئ پدې کې د قوم داغه د قوم نمائندګي نشتی هغه تاسو سره پدې کې ملګرتیا کوي کنه کوي د قام سړی دی نو هغه به ملګرتیا نه کوي هغه به راشي او آزاد به کی په زور باندې به آزاد کی چل بکوي هغه دم یو خبره ده دشمنی به جوړ شي جنگ جګړه به جوړ شي هغه به خلاصي تاسو به نه پرې دی دغه خبره خورت شو بل خبره شروع کړه چې چلو کو نو دویمه خبره ده چې شړل غواړي نو د ملک نه شړل غواړي دا موږ دا اوسره خبره کو شړل غواړي لیر کول غواړي خبره شروع شو یو دغه شړل خدینو چې قید کیږي نه جو شړل خدینو د کینې نه یو باسو بل وای ټولو خبره دا وکړه بوډا چې خبر راو رسیدا شیطان ته اب جړا شو خلکو ته خبره وکا هغه تاسو به وباسي زما کې تبراشي زه کمزورم ال تبراشي ال تبزان له جمع جوړه کی ډله به جوړه کی زما خلق به خراب کی یو او دوی مدا چې ډله به جوړه کی تاسو باندې به حمله وکي چلو کوي سړی خلکو یو عقیده بوډا خو ډېر خيار سړی دی ځا درېمه خبره دا خبره مرد شو او عام طور باندې زمونږ خبرم داسي دشمن چې کله د پکور کلی کې ناشته داغه نه یاره نه خو چې دشمن ورک شو کلی نه ووت کلی پرېخو نو بس داغه نه یاره پیدا شي هغه دې بس چل کوي اوس دیکھو چې درېمه خبره شروع شوه وچل کو وجل غواړي نو قید کیږي نه شړلو باندې خبره نه راځي دغه نقصانی خبره ده جو دغه مرګ خدای نو مرګ بهتر ده ای صحیح ده مړکول غواړي بل ویم دغه علاج دی نو خبره ټوله وشوه بوډا ته جلاله بوډا ویاو د دین علاوه بل علاج نشتی مرګ علاج دی صحیح ده خبره غوښوا پاس شو وس طریقې کار وسی څنګه به وجنو یوې ډلې ته یاره کې تاسو خې تاسو ضرور یو تاسو به مړ یا موږ په دغه کېږي مله دښمنی جوړه ابل ته وي هر یو سړی د دښمنی نشاده تختی ځان له سړی د دښمنی ولې جوړي دا په به دښمنی اغستلی نو یو تن نه تیار ویل که راځي دی مشر نه تپوس کو بوډا نه تپوس کو بوډا ته وی دا خبر خدا وسوک نه تیاری چلو کو هغه چل د زخم دا سیو کوي د هر قبيله مشران او ځوانان دا راغون شي او په یو ځای په حمله وکي مړ به کوي دمو بشیته قوم دومره دی چې هغه ستاسو د ټولو سره دښمنی نشي کولای دښمنی د یو سره کیږي د شل سره خونه کیږي نو د ټولو سره دښمنی به کولای نشي نو خبره براشي روغ لا صلح لا مصالحت لا نو صلح کې بس غواړي دیت بغواړي دیت بور کوي او یا د فاسانه ده دیت ورکو
خو چې دا سړی د منځ نه لرې شي. دا مشوره وکړه او په دقې باندې عمل وشو. لیکن هلته یې کار خو د بل چا دی، دی خو لګیا دی وایي داسې به کوو، لیکن اصل کوونکی خو بل دی. الله رب العزت حکم راولېږو چې بس ته دا ملک پرېږده اوس ځه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ځای باندې څه به وایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خلکو امانتونه پراته دي، سره د دې نه چې دشمن دی، سره د دې نه چې قتلی یې، لیکن بیا هم اعتماد په دومره دی چې امانتونه سره ښودي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم امانتونه علی رضی الله تعالی عنہ ته حواله کړو، دا ته واخله، دا د پلان کی او دا د پلان کی او دا د پلان کی، دا به ته د ورځې خلکو ته حواله کې او بیا موږ پسې به راځي. علی رضی الله تعالی عنہ ښه په قلاره باندې شپه وکړه، خلک چې راننوتو، سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم راووتو لاړ او خلکو بیا کته کم ځای کې دی کور ته چې راننوتو نشتی. علی رضی الله تعالی عنہ په بستر کې هغه څه خبرې ما وتلی چتا، بیا خلک خواره شو، کتلې اسم اعلان نشو. بهرحال د قصه دا د هجرت خبره دا وه چې د دغه ور د مړ کولو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مړ کولو، د قتلولو، د دې رڼا د مړ کولو چې یا توحید ختم شي، دا قرآن ختم شي، د دې د ختمولو د پاره کوشش شروع کو. لیکن الله رب العزت چې خوري ناغه په یو ځای کې نه چې ببل ځای کې. نو قرآن کریم کې الله رب العزت بل ځای کې وایي، دوو ځایونو کې وایي یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، دا خلق غواړي چې دا الله دا رڼا دا نور دا دې په خپلو خلو باندې بند کی مړه دي کی. الله وینا داسې به نه کېږي. والله متم نوره ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، مشرکان بد ګڼي با د دې زړه په چوي ودی چوي دا رڼا به کامله کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ما چې کوم دین راوړل دا د هرې پخې او کچې آبادۍ ته برسي، بیت مدرین وبرین، هغه د په هغه وخت کې خټې ګټې وې، د هغه کور دی او که هغه د خیمې دي، د ویښتو کور دی، ویښتو کور خو دغه کچه کور خیمې وې، که هغه کچه کور دی او که پوخ کور دی هغې ته به دا به رسي، دنیا ته رسېدله خبره خلاصه شي ده. نو یو دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې د دې دین په باره کې د خلکو خیال دا و چې دا به موږ مړه کړو، ونه شوه. دا د کافرانو سره په دغه طریقې باندې لګي، منافقانو سره هم دا لګي. دا مثال په دې طریقې باندې کمثل الذی استوقد نارا، یو سړی دی هغه اور بل کو، رڼا یې بل کړه، رڼا یې هر څه چاپېره روښانه شو. نو خبره داسې وکړه منافقانو ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر، بعض د خلکو نه هغه دي چې وایي موږ ایمان راوړلی په الله باندې په ورځ د آخرت باندې، وما هم بمؤمنین، الله مؤمنان نه دي، خدا خبره کوي. نو دا خبره چې کله وکړه نو هلته کې د مسلمانانو مؤمنانو د هغې یو قسم دوستانه ولګېده، د مسلمانانو نه دی محفوظ شو، د مسلمانانو د طرف نه دی ته فائدې میلاوېده شروع شو. مسلمانان دی ته دنیوي چې څومره فائدې دي هغه دی ته میلاویږي، د منافقانو ته. وس پکار دا وه چې دی په د ایمان باندې باقی پاتې شوي وی، دی د ایمان
د ترقی د پاره کارونه کړی وې لیکن د ایمان د ترقی د پاره کارونه اون کړه بلکې دی پکې هغه کارونه شروع کړو چې پاغه باندې ایمان خپ کته لاړ اخر کې چې مړ شو دی دغه صفته روږي پاتې شو د دغه منافقانو چې الته کې کافرانو خوالزي دلته کې د مؤمنانو او مسلمانانو خوال راځي خبر ښکار شوي خبر چې ښکار شوي د مؤمنانو ته هم اعتماد ختم شو او د کافرانو ته هم اعتماد ختم شو دغه سي یک یوازې تک تور تیار کې پاتې شو نه پیو اعتماد کوي نه بل کوي نه الله دغه خبره کوي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثال د دی یا حال د دی په شان د مثال دا غچا د استوقد نارا چې بلکو ور فلما ذات ما حوله نو کله چې روخانه کو دی ور چا پیر ددنا ذاب الله بنورهم اول کی خبره دای چې ور چې بلې نو یو تن ور بلې دا نور خلق دا چا پیر ناسي یا یو تن ور بلکی نو چې کله ور بلکی نو هلته رو خلق پسې را روان شي هغه دلته کې رڼا ده دلته کې د ور چې کله بلیږي نو هغه کې نور پیدا بګي میلاویږي ولې ور بلیږي دغه ځای کې چې د شي پخېږي لوګي خيږي چې چلې چې ته خیرات بشوي کنه الګ بیا رواني خیراتونو رواني نو خلق روان دي هلته کې خلق رال نو کې ناستو ور ته کې ناستو بعضی خلق داسی یو تن ور بلکو محنت یو تن کړل کوشش یو تن کړل ال دغه غیر چاپیره خلق دي هغه ټول ښکاریان خلق یو سی بل سی راشي الګه ور بلیږي رضا شونه وشتلی ښکار یو کړل دا په ګوراته کو کنه بیان سي ځان له تول کې یو خوري دی ورځو کې زمونږ خو دا قصې په کیم کیږي جوار پکې خلق وګي وراته کې وګي تراړ پکې واچي یزا خلق و تراجم شي کنه دی ور تراجم کیږي خلق پتنګان هم راجم کیږي استوقد نارا نو فلما ذات ما حوله نو کله چې روخانه کو دی ور چا پیر ددنا نو ذهب الله بنورهم وای اول کې خبره د یو تن کوي نور پسې بنورهم وای جمع راوړي نو مطلب دا دی چې کله دې سړی ور بلکنو دغه ځای کې نور خلق هم ناسو نو کله چې دی ور چاپیره د دې خلقو ددنا کم چې چاپیره کم خلق ناسو هغه ټولو ته رڼا ورکړه نو ذهب الله بنورهم نو بوت لا رڼا د دې ټولو نه ولې د دې هغه اکبر باچا لټانی ځان جوړ کړی نو لاس ته وروړم سوي وړاندې کې تبه وړاندې کې ور بلې تو بلې او نور لرګي په خودل غواړي نو تبه پک دې ځغنه کومه هغه نو پیدا خطا ته خپل کار کوه کنه نو فلما ذات ما حوله کله چې روحانه کده ور چا پیر ددنا نو ذاب الله بنورهم نو بوت لا رڼا د دینا د دې عمل په زمانه وترکم فی ظلمات نو پر حدودی پتیرو کې لا یبصرون چې دیس نه دي یو تیارنه اوس غنی تیری دي ولې اول کې رانا وا وس شپدا نو یو تیار دا پدې کې وریاس پر اغل نو دوی متیار دا ناسا په رانا ختم شوا چې رانا بند شي نو هغه تیار ډېر زیاتې ښه یکدم چې تیار شي کنه هغه ډېر غټ ښکاری نو دی وجنا کوي ظلمات باندې ډېرې تیرې غټه تیره شوه داسې تیره ده لا یبصرون چې دیوس په اسنینی سمون کان دی بکمون چاړاګان دي او مړان دي فهم لا یرجعون پس دین راګرځي حق تا سمون کان دی نه کان هونه دي چاړاګان دي نه او خلق دي الله وی سمون دا کان دی اے هم کا سمن دا پشان د کنو دی دا پشان د چاړاګانو دی دا پشان د لندو دی لکه کون سړی چې نو هغه اس ناوري او دې چې دې نور اوري خو چې حق وته نو حق ناوري قرآن وته نو قرآن ناوري د ایمان خبر وته کې نو هغه ناوري
دے چاڑا نہ دے بکمون ہوئی چاڑا پشان د چاڑا دے نو چاڑا چل گئی چاڑا خبر نشی کولے ای د چاڑا ہوئی دے چی دے نو دے خو خبری کولے شی ډیر رقړتی کوي لیکن چې کله وتا وای چې حق وا قرآن وا نو بیا ول نو ورزی کا ډیر غټ ډیګری به ماسری کړي چې بیا وته سورۃ اخلاص وا چې بیا بل سوئی نو کنه چاړه دی وز او نور خبره ډیر خې کولې شو بوک منکش پشان د چاړه وې حق نشي ویلې او مې وړاندې دي څنګه وړاندې دي دغه لارینی ارزینی الله وینا دا سړون نه ده هم کا عمین دا پشان دړندو ده لون سای اسنینی او دې چې نو دې اینی هو حق خبره چې کله راشي ناغه نینی قرآن ته چې کینې ناغه نینی نه ما نظر نه راځي وي اګن قرآن کریم دې ستا په نظر باندې راځي نظر علاج بدل سړیو کی خیر ده چشمه ته بسترګو کی لیکن دوینا کله ته خبره کې دوی زما خو جبل لوړ شوی دی ښا نشم ویلې دی بلګیاوي نو لقلتی بکی خبرې بکی کنزل بکی لیکن چې دی بل طرف ته راونه سي وراشه زم هون د کټه کې ته کنزل کې کم سوې کنه نو د کټه کې په قرآن کریم کې مديخه دا یو ټکه حرف تر اخلا کنزل بګی نشته ګوره سن چې کم کنزل چې کنزل په قرآن کې کنزل نه کم چې دې کم الفاظ وای دې چې کم خبرې کوي نه دې کې چې کم حروف وای نه اقا حروف په قرآن کریم کې شته کنه دې چې کم حروف استعمالي نالاوی دا پشان د کنو دي دا پشان د چاړاګانو دي دا پشان د لندو دي فهم لا يرجعون پس دین را ګرځي حق ته ناراضي خام د دې سه حق تر رسیدل چې اوس نشي راګرځي دغه ځمنه بس مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثال د دې یا حال د دې پشان د مثال د هغه چا دی پشان د حال د هغه چا دی استوقد نارا چې بل کور فلما اضاءت ما حوله نهر کله چې روخانه کده ور چا پیر ددنا ذاب الله بنورهم نبوت لا لارنا د دینا وترکهم فی ظلمات او پر خود دی پتیرو کې لا یبصرون چې دی اسنینی سمون کان دی بکمون چاړاګان دی اوم یونلاند دی فهم لا يرجعون پس دی نه راګرځي حق ته اګه خبره چې ما ګره دا نور زونه کې بیا پکاريږي سمون کان دی نو کان خو نه په شان د کڼو دی نو کله وی دا پشان د مړو دی نو مړې ساوري وینا ناوري نو دې خو مړې نه ده کنه دې پشان د مړی دی نو مړی اس ناوري او دې چې ناوري نو دې حق ناوري خبر دا فرق پکې دی آلته بیا پکاري کی دا ټکی الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا ربنا ظلمنا انفسنا